الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. پس عصر نمون ثابت کنه ثابت نو دی په جواز باندې باب دی. داغه مسله اختلافیه ده. درې واړه امامان پدې دي چې بعد العصر فوائد او قضا منځونه کیږي، نوافل بنکه. شافعی سے اوی زوات الاسباب کیږي لکه قضا د سنتو او سار مال ته وي. فرق نه ته وکړه ما ته ترمذی کې به بحث راشي. نو دې کې هغه کې داود عائشہ حدیثو سره چې حضور مبارک په هر مازیګر چې منکر راغی برکات به کو. ابن عباس او سلمہ وی حضور یو ځل کړی. نو مونږ وایو دا یو ځل ادا د قضا د سنتو د عصر نه پس دا خصوصیت د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام. او شوافی وینه دوام خصوصیت او دوام ثابت نه ده. احادیث د عائشہ په دې باب کې مسترب دي. یو په باب د حج د حضور مبارک کې مسترب دي، یو په باب د قصر او د اتمام کې مسترب دي، یو په دې باب د سنتین او د عصر کې مسترب دي. مختلف روایات دي راغلي دي. نو دې باغې ته اشاره کوي. باب ما جاء فی الصلاة بعد العصر. نمازګان نه پس موږ راغله د کنه راغله موږ فواید روا وایو او واجبات لعینه لکه سجده تلاوت او جنازه او واجبات لغیره لکه رکعتین د طواف دا نه وایو. حدثنا قتيبة قال زنجير عن طاعم بن السائب بن سيد بن جبير بن عباس قال انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. حضور چې ادو رکعات بعد العصر کړو لانه وتاه المال ولا راغله. دا وفد عبد القیس د مال قصه بنیادینه د وفد عبد القیس چې د ایمان خبره کوله. فشغلوه عن الركعتين بعد الظهر. بعد الظهر سنت فاتشو فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما بين ذكره. وفي الباب عن عائشة أم سلمة وميمونة وأبي موسى قال أبو سعد بن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين. او ډېر احادیث کې راغلي دي چې حضور بعد العصر رکعتين کړی دي. وهذا خلاف ما روي عنه انه نهى عن الصلاة بعد العصر. دا کول خو خلاف د نهي نه دي. دې وجه نه احناف وايي کول فعل د مصطفی دی او نهي قول د مصطفی دی. تشریع عامه د امت لپاره موږ په تشریع عامه باندې عمل کوو. لکه استقبال او استدبار کې چې موږ ویلو که استدبار فعلا راغلی دی او استقبال او استدبار قولا منع دی. حدیث د ابي ایوب انصاري کې قول او فعل کې چې تعارض راشي نو قول له ترجیح ده، ځکه قول امت لپاره او فعل کې احتمال د خصوصیت وي. نو نهي چې دا حدیث قولی دی او تشریع عامه د لپاره د امت نو موږ په دغه عمل کوو. حتی حدیث ابن عباس اصح. حدیث ابن عباس اصح دی لانه حيث قال لم يعد لهما چې به نه دي کړي. وقد روي عن زيد بن ثابت تایید دا ریز کوي نحو حدیث ابن عباس. ابن عباس بشان د زید بن ثابت تم نقل. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات. عائشة روايات مختلفة غالبا. روي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر الا صلى ركعتين. دا په بخاری کې مونږ وینن چې حضور مبارک چرته منکر راغلي 2 رکعات کړي. وروي عنها ان ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبخپل هغه د ام سلمة نقل کوي چې حضور مبارک د صلات بعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الصبح حتى تطلع الشمس معنا کړي دا. نو حدیث د منم نقل کوي او حدیث د فعلم نقل کوي. والذي اجتمع عليه اكثر اهل العلم. اکثر اهل العلم مراد هذا على كراهية الصلاة بعد العصر. بعد العصر مكروه ده حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. دي کې ذوات الاسباب غیر ذوات الاسباب فرق نشته. ټول منه دي ځکه حضور مبارک خدا نه دی الا مستثنى من ذلك مثل الصلاة بمكة. دا استثناء بدل راشي چې مکه کې خیر همارتوي هغه مراد دا دی خدای خپيږي چې حضور مبارک د بني عبد مناف اجاره دار ختم چې نه په بیت الله کې تاسو دخل مکوئ او مقصد دا نو او یو سړی په پلیته موږ کې هم به نه منکه
یو سړی په جنابت کې مونږ کې هم به نه منع کې. مقصد د حضور دا وایي بني عبد مناف د څوک نه منع کوي د مانځه نهار وخت چې کوي. مقصد یې دا د شروط او د قواعدو مطابق او د هغې اجارهداري ختموي، ځکه خطاب یې بني عبد مناف ته کړی دی. یا بني عبد مناف بعد العصر تعتبر بعد الطواف. عمر صاحب ابن عباس با په خلق واله فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد قال به قوم من اهل العلم. بعض علماء د دې قائل دي چې رکعتين د طواف بعد العصر کیږي. من اصحاب دلته احمد صاحب دلته د احمد روایت نقل کړي، لیکن د احمد صاحب مشهور مسلک دا چې بعد العصر د رکعتين د طواف نه کوي. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وقد كره قوم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعضهم الصلاه بمكه ايضا. اي په مکه کې هم نه کې، ځکه عمر صاحب په خپل دور خلافت کې په خلق والدي. ابن عباس صاحب ما بعد عمر صاحب سره خلق وان، نو چې خلیفہ راشد عمل کې ټول خلک ویني او چا په انکار نه وکړي، چا په مخالفت نه وکړي. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وبعض اهل الكوفه. بعض علماء لك سفيان الثوري ومالك بن انس او بعض علماء د کوفه د دې قائل دي چې بعد العصر برکعتين د زمون مسلک هم ده چې رکعتين د طواف څومره طوافونو کې کنه یو طواف ته فرض د رکعات یاد ده. نو کله طواف د وکړه کدرې د وکړه طواف دی وو شوتونو ته وای ښا یو تنه یو ګرځې دوه ته شوت و یو وو ته طواف وای. نو هر طواف د فرض د رکعات یاد ده. او چې بغیر د عصر او فجر نه، نو چې هر طواف کې نو علی ببل طواف کې چې برکات وکړي. او چې بعد العصر فجر او بعد العصر کې نو چې څومره استعفاق یو کا او د هر طواف ته فرض برکات یاد لري. مقام ابراهیم کې موقع دې ته واجب لغیره دا واجب دی ښه. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى. ما جاء في الصلاه قبل المغرب. لما خام مخک سنت استکنه دې باندې کې درې واړه امامان تدي حضرت امام ابو حنیفه او مالک او احمد سے چې نشته، شافعی سے او محدثین کرام بعد وی. اوس دې هغه حدیث پیش کې چې عین جواز معلومي. نو دا نور علما سوي ناولې دلیل وره د دې جواز کوونکو به دا نور دلیل وره. با ما جاء في الصلاه قبل المغرب اما خام مخک مشتا کنه. حدثنا نعم خلصنا وكنا كأحمد بن حسين عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هر دو اذان په منځ کې مونږ د چا چې خوښي اذان نمرا اذان اقامت نو په عموم کې مغرب هم داخل دی. بین كل اذانین صلاة لمن شاء. د هر اذان او اقامت په منځ کې مونږ ته چې چا خوښي. وفي الباب عبد الله بن زبير قال ابي سعد عبد الله بن مغفر حديث حسن صحيح. ويو دار اغله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب بيوي لمن شاء كراهيه يتخذها الناس سنه. نشان مرشا سے پدې تخفیفي به حدیث یو د فالفاظ دراویانو مختلف راغلي دي. اصل حدیث دا دی بین كل اذانین صلاه لمن شاء. یو روایت ذکر کړی ابن حبان چې دې کې د مغرب استثناء ده بین كل اذانین صلاه لمن شاء الا المغرب. حافظ ابن جوزی لیکلی دی چې دې کې یو راوی دی کذاب عبد الله ابن ابي بجيل الدارمي. دا کذاب دی. نو دغه روایت موضوع دی، دا استثناء چې د مغرب پکې راغلی. نو به حافظ جلال الدین السیوطي په موضوعات د ابن جوزی باندې یو کتاب لیکلی دی اللعال المصنوع في الاحاديث الضعيفه والموضوعه. نو بعضو زینو کې وی دا موضوع نه دی، دا حدیث صحیح دی یا حدیث حسن دی یا ضعیف دی. مثلا موضوع نه دی، موضوع خو دروغ ته وایي. نو دلته ما غوي دا حدیث دروغ نه دی. چې کوم دروغجن دی هغه عبد الله ابن ابي بجيل الدارمي دی او د دې راوي عبید الله ابن حيان ابو زهير البصري دی. نو په ابن جوزی باندې استعمال راغلی ده د عبد الله ابن ابي بجيل او د عبید الله ابن حيان ابو زهير البصري.
نو د باندې اجتماع راغلی چې کذاب دی الذي کذب الفلاس چې فلاس امام ورته کذاب دی هغه دا یو دی او په دې حدیث کې چې کوم راوی دی هغه دا دی او دا د حسان نه دی عام روایتو کې المغرب نشته دا بعض روایتو کې دا الا المغرب استثناء دا یا درې زمون مسلک دا دی چې مون جائز دی د مغرب نه مخکې مکروه نه دی د ابن حمام لیکي فتح القدیر کې اما الکراهه فلا نو کې یو امام دی وجه نه رست شي هغه د سبات شو به او د سلاله یا امام څخه خبره د وجه نه واستو جمع کلا وختو نو ته دوه رکعات کول شي وخت منهیان هونه او دلیل دی اباحت دا او حضور وینا په دې وجه کوي دا زمون محدثین وایي چې مخکې چونکه بعد قبل المغرب وخت منهیان کو نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نو حضور مبارک وایي چې هغه وخت منهیان ختم شو صلوا قبل المغرب لمن شاء کراهیت یتخذ الناس سنت الله بخاری کې الله سنت مګنه که څوک کوي نو دې کې خدا چې عملا بانصار کو مهاجرین نه کړي سید الکائنات نه کړي اما په مازه د ماقام باندې پس راوته او مهاجرین نه کړي او انصار نه کول نه غلي او حضور مبارک لیدل دي نو بدعت او مکروه ورته نشي ویلې خو سنت هم نه دي کو سنت وینو نبی کریم ولې نه کول او مهاجرین ولې نه کول مهاجرین نه کړي انصار کړي نو که چاوک وخت پکيو لکه حرمین شریفین کې 15 منټه وخت ساتي دا ځان اقامت په مسکه نو خیر دی یا دلته دی عارض د وجه امام رست شو چا د رکعات وکړو خیر دی خو مستقل سنت نه دی سنت دائمه هغه 12 رکعات دی سلور د ماسپخین نمخ کې دو د ماقام دو د ماسوتن او دو د سبا سوش دو د سبا سلور د ماسپخین به د ماسپخین نه پس رښتا شپږ او دواته او به د ماقام نه پس او د ماسوتن نه پس نو سنت مؤکده د 12 رکعات دا نور امامان لسوي هغه د ماسپخین نه مخکې 2 رکعات وي درې واړه امامان امونګ سلور ور او اکثر حدیث په سلور دلالت کوي ابن عمر بدکول او عائشه ام حبیبه چې د حضور نه نقل کین نو د سلور رکعات نقل زمونږ احناف په مذهب کې 12 رکعات سنت مؤکد دي اما خام سنت مؤکد نه دي خو مباح دي جائز دي ابن حمام لیکي چې جائز دي کې چوکړه امام سو وجه نه رسل او شوافی ته وایي عجیب ده حضور مبارک وی کراهیت یتخذ الناس سنت او د حضور سنت چې ذکر کیږي 12 رکعات نقل کیږي همیشه من داوم علی سنته 10 رکعات چا 12 رکعات او خپل مهاجرین او حضور مبارک نه کړي نو سنت ورته موای وکړه چې وکړه خیر اما ما جاء في الصلاه قبل المغرب زنان نو قال بين كل اذانين صلاه لمن شاء مون پکې کول شي کراهیت یتخذ الناس سنتا سو کې سنتونه غني دوی ورته منسوب وي په حاشیه کې بولدا اسلامي کې لم يصلوها دا فنا مهاجرين نقول زمان الناس قال السلام عليكم من بين كل أذوانين صلاة الماء في البحر عبد الله بن زبير قال أبي سعد عبد الله المغفر حديث حسن صحيح وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب بعضنا ذكرني وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بعض الصحابة مبارك وكل بين الأذان والإقامة وقال أحمد وإسحاق إن صلى اللهما فحسنا كشوك خلا وهذا عندهما الاستحباب أحمد سيبوي ما صليتهما إلا مرة حين جاء هذا الحديث امام پټول عمر کې یو ځل کړی چې کوم وخت مې دا حدیث واورېده لیکن امام احمد سے په حدیث عمل کې یاد دی چې حدیث راځي امام کړی دی امام کړی دی سوزدنه لکه حرم شریف کې وخت پکې نو 2 رکعات پکې کول شي بس ته کوم